اوسېږي خو بس قبایل د زم شي په پېښور کې نو پښتانه خو په کراچۍ کې اوسېږي په ګرده خیبر پښتون د په سند کې زم کې که نه دا خو سیکرټري نه ده دا خو څه هغه نه دا جواز نه جوړېږي موږ دا یو چې که نور څه نه کوو که نه راشو په مغه پټه کې ختم تللی دی زموږ رسم رواج روایات هم تللی دي زموږ پہچان هم تللی دی زموږ وسایل هم تللی دي جی هغه سرتاج عزیز کمیټي وه یو منټ پاکې جي که نه یو خو سرتاج عزیز کمیټي چې وه پاکې یو قبایل نه و قبایل د مستقبل فیصله کېږي یو قبایل له پښتنه نه کېږي څه ټایم د مرجر کېدلو او دومره لوی پروسس دومره وشو او مولانا فضل الرحمن مخالفت وکړو تاسو هغه ته عزت کوئ ولې اعظم شوي نه وي موږ پنځه کولایي نه وي پوره د دوی خولې خو بیا یې هغه ټکسونه په موږ باندې لګولي دي چې دا کله کرخوانې دلته په داسې پښتونخوا کې دي که نه دا یوه کرخوانه والا که دلته وکړي چې د قبایل سره په مستقبل کې حکومت څه معاملات هم کول غواړي هغه به صرف صدر پاکستان مجاز وي د قبایل د رایې نه بعد نو موږ هغه ته وایو چې ته زموږ رایه معلومه کړه چې قبایل څه غواړي موږ هم بل طرف ته تلل نه غواړو پاکستان کې یو خو زموږ چې کومه موږ پنځمه اکایي وو کوم زموږ شناخت وو کوم زموږ رسم رواج دستور دی دا زموږ سره ومنه نور موږ هم په دغه پاکستان کې بل طرف ته نه ځو چې موږ قبایلو همیشه دپاره پردی جرګې مسترد کړي و هغو ته موږ قبایل جرګه نه ویو هغه په موږ جرګې حیثیت چې کوم دی دا پاکستان کې نه په غونډ عالمي دنیا کې فیمس دی و مشهور دی و شته دی و تاریخي دغه پوسټر دغه د پیغام په کومه تطاره پر کې کومه کښشته وي دا کساله دا وي چې کومه جوړه شوی و د کاجي څه چې بدل په دې موږ ورنه کې موږ ډېر د موږ د اسلام آباد زموږ 15 میټرو په لاره د کسانو په کړی کانفرنس مونږه کړی دی د دې بنیادی مقصد یو خو دا و چې په دې اوس ټیم کې په فاټه کې چې کومه بدامني روانه ده او په فاټه کې کوم کرپشن روان دی فاټه کې نوکرۍ خرڅېږي فاټه کې هر ترقیاتي فنډ دا په 25% په 20% کمیشن باندې خرڅېږي او په دا حالیه موجوده وخت کې د قبایل په نام چې غیر قبایل سیاسي پارټیانې اگر راځي د قبایل په نام جرګې کوي بیا ورته د قبایل ګرینډ جرګه نام ورکوي او ماښام ته اعلامیه جاری کوي د خپل طرف نه چې قبایل ته سالانه 110 ارب روپۍ وي یا نور چې کوم د هغوی سره لوزونه و په دې د کار شروع شي حالانکه هغوی 16 مهینې اقتدار کې دا خبره ورته یاده نه وه چې کله هم د اقتدار نه ووتل دومه ورځ دا خبره ورته یاده شوله چې په مراعاتو د کار شروع شي موږ دا شی مسترد کوو دا د قبایلو جرګې نه وې دا کې قبایل نمایندګي نه وه دا سیاسي سکورینګ و الیکشن را روان دی د خلکو د خپل الیکشن دپاره کول دې خلکو ته چې د اوس د قبایل ګرینډ جرګې په نامه باندې جرګې راوغوښتلې مونږه د مرجر نه بعد تر ننه ورته لګیا یو سوال ورته کوو چې هغه وعدې چې تاسو د سیاسي پارټیانو زموږ سره کړې وې د هغې وعدې په مطابق د مونږ سره یو لار وباسئ تاسو په اقتدار کې یې د وزیر اعظم سره مو ملاقات وکړئ د نور د پارټۍ چې کوم مشران دي هغې سره مو ملاقات وکړئ چې مونږ د هغوی وعدې ورته یادې کړو هغوی په باندې کار ونه کړلو خو د اقتدار نه د وتو سره قبایل په نام باندې جرګه راوغوښتله د خپل طرف نه اعلانونه وکړل یو خو موږ دا وایو چې دې سره زموږ د قبایلو هېڅ تعلق واسطه نه وه دا غیر خلک وو او قبایلو نه مرجر منلی دی نه مني قبایل خپل رایې غواړي خپل شناخت غواړي او د آیین پاکستان د قائد اعظم د فرمان مطابق مرجر کېدل که غواړي نو په هغه طریقه به غواړي چې کوم آییني قانوني طریقه ده د مراعاتو حامي خلک یو خو چې کوم مراد موږ ته د چکزي په خوله یا د بل په خوله راکوي زما سپینګیري مشران نه خبروي دې مطلب دا دی چې هغوی قبایلو ته په محکوم نظر ګوري په داسې نظر ګوري چې دا خو چېرته کې غلامان دي امن خو موږ په هر محاذ باندې چیغې وهو خو دا شی خصوصي مختص د دغه دپاره و چې په دا الوکا کې کم څه روان دي کومې کیسې روانې کوم د موږ سره جوتای روان دی نو د دغې په بنیاد باندې و بلکې بله ورځ چې کومه د آرمي چیف کومه جرګه شوې وه په هغه حواله سره موږ له غوندې اشتعال ملو شو ځکه چې قومي و د الوکې نمایندګان چې کوم دی پاکې نه وو شامل شوي همدغه درباري خلک چې مخکې به هم په دا دربارونو کې اوس هم په دا دربارونو کې نو لهذا موږ دا مقصد هم دا دی چې لږ یو نیم کور کولی شي که فوج یې کوي که سیول یې کوي چې کم از کم د قبایلو مشران و د قبایلو نمایندګان خو پکې شامل وي بسم الله الرحمن الرحیم بس په دا کې خو مو ډېر وخت نه روان یو
ډېر د مو مرګریو ډېر کارکردګي او ډېر تکلیفونه او ډېر څه شي سپری کورټ په مو کې تلیو امید درب نه دی چې مو تقریبا په دا خپل کوشش کې 80% کامیاب شو ځکه چې هغه حکومت په خپل په دغه شی باندې نظر ثاني کوي او یی چې کم کور مو کړی دی هغه په خپل د اعتراف کوي چې مو غلط کړی قبایلو سره او د دغه غلطۍ لپاره مو د قبایلو د حق چې کوم د مو حق دی هغه په قانوني او په آئیني طریقه باندې د حکومت پاکستان نه غواړو چې ټیکو زم کېدل خو وي مو منو چې زم شي خو په طریقه سره داسې زم کېدل هم نه وي لکه مو سره یې کړي دي نو خبره دی ولیو لکه اوس ستراتیژي کومه کمیټي جوړ کړې ریفانس کمیټي جوړه کړې وه هغې کمیټې چې کوم دي کارکردګي دا وه چې تاسو اصلاحات وکړو و دغو اصلاحاتو په ځای باندې چې کله اسلام آباد را واپس لوړل نو مو سره یې اصلاحاتو خبره کړې او چې واپس لوړ نو بیا یې هم د زم کېدو خبره وکړه دا بالکل غیر قانوني غیر آئیني زم دی او بالکل موږ سپریم کورټ کې په دغه باندې کیس هم داخل کړی دی اون حکومت رسد پاکستان لا چې مو لکه څنګه اعظم مسعود صاحب ویلو چې مو قبولیت کرا په مزړه روایت کې پریری پاکه مولا ډیر امن دي زندګي نه او څل امن و چې انګريز حکومت انګريز نه پښتنه وکړه چې ټول کا کم ډیر دی کا پوسټ قبول کې ډیر دی چې قبول کې نه ډیر دی ته چې په طریقه قبول کې امن ډیر دی او ته نه پولیس ته نه فوج ته نه چشتره ویل چې قبول یو جرګا یو اتفاق وشي نو مو په لوکا کې لکه پافتا کې کومه د دنیا کې په قبول کې په کول کې نه کیږي نو موږ ریاست له 10 ول کوو چې په خپل ځون کې امن وروالي په قبول کې امن وروالي بس 10 چل دو کې چې موږ په خپل ضرورت روایت کې پریری چې ان شاء الله تعالی ز قبول خپل دون د پان کا وښه جهاد جرا قبایل دي دا ټیکسنا متصنعي دوه ټیکسنمو ونه پېدا ولې اعظم شي نه ممکن څه کولا یې نه پورا د دوی خپل او بیا هغه ټیکسنا په نو باندې لګولي چې کله کارخانه دلته په داسې پښتونخوا کې دي کنه دا یو کارخانه والا کله ته ویني دا یې پنځګونه ولا سمجونه ولا هغه خلک دي وروړي دغه پر ځل بل سوال په جواب کې مې ته وویل چې کله د انضمام پروسس کې دو مونږ مخالفت پارټي هم کم کړی دی تاسو ته نیو چې سرتاجز کمیټي په حال کې روانه و او بهر وي ته احتجاجونه کېدل خو چا احتجاجونه خیل نه داسې په صوبایي اسمبلی کې چې کله هغه پاس کېدو هلته مونږ خلک په وینو سره پراته وو او چا یادولو نه چا خیلو نه او چا په هغه کې نه یادلو دا بس بیروني ایجنډا وه اسټبلیشمنټ والا په موږ باندې لګو کوله په موږ باندې پوس کوله یې مونږ رای ته یې کتل نه بس دا خو انفورس وه دا خو پخوا نه وه چې مونږ چېرته وو مونږ خو وملته یې مونږ چا اورېدله نه مونږ خو اوس هم یې مونږ خو اوس هم مونږ نه اوري مونږ کیس هم څوک نه راوباسي مړی یو نیم کال وشو ما ته یې ویلي وو چې تاله یوه میاشت پس ویلې هغه لارجر بینچ جوړه اوس هم ما بینچ نه جوړېږي ورته څه ما یې واپس که چې څوک و چې هغې له لارجر بینچ جوړ شي